أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. سورة انعام کی دا دعا قبی ذکر شوی. دویم عقبہ 55 نمبر آیات کی وا چې بل مسله دی نه دزدا شپه ورځ دا یو مسله کې نو جواب وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. زبار بار دا مسله کوما چې ښکار شلار د مجرمانو. قل وای پیغمبر انی نهیت یقینا زمن کړه شوی ما ان اعبد الذين تدعون من دون الله چې ز عبادت او بندگی وکم دغه کسانو تدعون چې تاسو را مدد کوي من دون الله سوا د الله نه. قل وای پیغمبر لا اتبع اهواکم زتابدارینکم استاسو د اهوا او د خواهشاتو او که حق پریدما دین پریدما او په خواهشاتو پس روان شم قد زوللت اذا وما انا من المهتدين. یقینا زب گمراه شم په دغه وخت کې او نه به مزد مهتدین او هدایت مندون کنا. قل وتوای پیغمبر انی علی بینه من ربی زما په واضح دلایل د طرف د خپل ربنا وکذبتم به او تاسو تکذیب کوي به ضمیر راځي دی بینه تا ما سره واضح دلایل دي نو تاسو تکذیب دي بینه کوي. ما عندي ما تستعجلون به نشته زما سره هغه څه چې تاسو غواړئ په تلوار هغه زما په اختیار کې نه دي. عذاب دا زما په اختیار کې نه دی. ان الحكم الا لله نه دی اختیار د فیصلو مگر د الله دی. اختیار دا د الله دی. یقص الحق وهو خير الفاصلين بیانې الله حق او الله دی خير الفاصلين غوره فیصله کوونکې. قل وای پیغمبر لو ان عندي ما تستعجلون کچېرته وې زما سره اختیار د هغه څو چې تاسو غواړئ په تلوار لقضي الامر بيني وبينكم نو فیصله شوی به کار زما او تاسو ترمنځ خبره به ختم وي. والله اعلم بالظالمين الله ډېر ښه پوهېدونکی دی په ظالمانو. 12 دلیل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو. دا الله سره دی چابیان د غیبو د غیب کنجینی الله د ځان سره ساتلی دي. لا يعلمها الا هو نه پوهیږي په دې غیب باندې الا هو مگر یو الله. د غیب چابیانی وعنده دا چابیانی د الله سره دي ځان سره ساتلی دي او په دې غیب الله بل څوک نه دی پوي کړي. لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر الله عالم او خبر دے پاوس چې په وچه کې دی والبحر او په دریا. وما تسقط من ورقه او نرا پر پریوزی یو پانا. وما تسقط من ورقه نرا پریوزی یو ورقه پانا الا يعلمها مگر الله دې عالم او خبردار پاغي باندې. ولا حبه نونی ودانا فی ظلمات الارض پتیارو د زمکی کې ولا رطب او پلمدکی ولا یابس او نه په وچه کې الا فی کتاب مبین مگر دا ټول دی په کتاب کې واضح. الله خبر دی. تفصیل د دې دلیل هغه دا دی چې موجودات چې څونه دي دا دوه قسم دي. یو اعیان دي او بل اعراض دي. اعیان او اعراض بیا څومره اعیان چې دي دا په دوه قسم دي. یو بری دي بل بحری دي نو دواړه ذکر کړل. بیا اعراض چې دي دا په دوه قسم دي.
یو اوصاف دي او بل حرکات دي داغي ذکر موږ به اوصاف په دوه قسم دي یو رطب لمده وصف ده صفت لون او بل یابس ده حرکاتم په دوه قسم دي حرکت د اعلانا اسفل زمکتا او من الارض و د زمکنا الى داخل الارض داخل د زمکتا نو د دې وجنا د آیات دلیل دا شامل دی لجميع الموجودات طول موجودات ته وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار بل دلیل الله غزاد يتوفاكم چې وفات کوي تاسو لره د شپې مفات کوي سمانا هو د کوي دي يتوفاكم بالليل وفات کوي تاسو بالليل د شپې هو د کوي دي ويعلم ما جرحتم او الله خبر ده ما پغه سبانی جرحتم ما کسبتم هغه چې تاسو کسب کوي بالنهار د ورځ ما جرحتم ای ما کسبتم بالنهار د ورځ چې څه کوي هغه نم الله خبر ده ثم يبعثكم فيه او بیا الله را پورته کوي تاسو لرا په دې ورځ کې دا ما جرحتم بالنهار الله عالم دی په غزه چې دا جمله معترضه منځ کې رااله يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم فيه او بیا تاسو د ورځ چې دی راوچتای را پاسایم په دې ورځ کې ليقضى اجل مسمى د دې لپاره چې فیصله شي پوره شي هغه نیټه مقرره ثم الیه مرجعکم بالله تدی ورګرځیدل تاسو ثم ينبئکم بما کنتم تعملون بیا به خبر درکول شي تاسو ته پاغه چې تاسو عمل کوئ دیار لسم دلیل وهو القاهر فوق عباده الله دې زور ور د پاسه د خپل عباد بندګانو نا قاهر دې فوق عباده ويرسل عليكم حفظة والله راليگي عليكم پتا سبحانه حفظة نگهبان پرشتي حفاظت کون کی پرشتي حتا تر دې پوری ځانجا حدکم الموت چراشی وکستا مرگ علامات الموت توفت رسلنا نوفات کئی دلر زمنگ رسولانو مراد ملائک وهم لا يفرطون او دغه ملائک لا يفرطون هیڅ کمه نه کوي په حکم د الله کې چې څنګه تعالی ویلي دی هغه سي پوره کوي ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا دوی واپس کولی شي الله ته چې مالک دی د حق د دوی دا روح او ساګانی الله له زی بیا دوی واپس کولی شي الله ته مولاهم الحق چې مالک او واکدار او کارساز دی د حق الا له الحكم حكم خبردار الله لره د حکم او فیصله وهو اسرع الحاسبين والله د زر حساب کول والا بل دلیل قل وتوایا من ينجيكم من ظلمات البر والبحر سوک نجات تر کوي تاسو ته پتیارو د وچه او د دریاب کې سوک خلاصي تدعونه تضرعا وخفيا چې تاسو را بلې الله لرا تضرعا پاجزي سرا وخفيتن او پټا عجزي باندې الله تجاړي او خفيتن پټي ته غواړي او الله ستا حاجت پوره کوي او ته پزړه کې وې لئن جانا من هذه لنكونن من الشاکرین کله مونږ ته نجات راکو د دې مصیبت او د تکلیف نه نو شوبه مونږ د شکر گزارونه دا څوک کوي الله کوي قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب هو يا پیغمبر تاسو ته د دې مصیبت نم الله نجات درکړي او د هر مصیبت نه د هر تکلیف نه د هر غم او درد نه الله تا بچ کړي قل وتوي الله ينجيكم منها الله تاسو له نجات درکړي منها د دې تکلیف نه ومن كل كرب او د هر قسم تکلیف او مصیبت نه
ثم انتم تشركون نو بیا تاسو شرک کوئ د الله سره. بل دلیل قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، دا الله قادر او زورور دی على ان پدې خبره يبعث عليكم چراولېږي پتا سو عذابا من فوقكم، عذاب د پاس استاسو د برن در باندې عذاب راولېږي، او من تحت ارجلكم او یا لاندې د خپو استاسو نه. برنه عذاب رؤساء الظالمین، ناکار مشران بدرمانی مقرر کی، دا عذاب من فوقکم دی. او من تحت ارجلکم لاندې د خپونا. نو پتا باندې به عذابونه شروع شي، قحصالی به شروع شي، ستا خبره به خلق نه مني، او لاندې د خپو ستاسو نه او یلبسکم شیعا، او وبګرځئ تاسو لره شیعا ډلې ډلې به در کې پیدا شي، اختلاف به پیدا شي. ویذیق بعضکم بعض بعض، او وبسکي تاسو ته بعضکم بعض تاسو ته بأس بعض، جنگ د بعض نورو، یو به په بل باندې ووهي. نو نن سبا دغه حال دی کنه، ظالمان را باندې مقرر دي او خپلو کې په یو بل لګېدلي وو، جګړې دي او جنګونه دي، یو بل قتلو یو بل وژنو. ویذیق بعضکم بأس بعض، د یو جنگ به بل ته ورسېږي، وبسکي بعض ستاسو جنگ د بعضو نورو. نو امیر به ظالم شي، نو د هغه امیر د لاسه به په تاسو ظلمونه شروع شي، یو بل به قتلوي. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون، وګوره څنګه موږ بیانو بیا بیا آیاتونه، تصریف بار بار اړولو راړولو ته وایي، اړو راړو آیاتونه لعلهم یفقهون، د دې دپاره چې دا خلک پوه شي. وکذب به قومک، تکذیب کړی دی به په دې قرآن باندې قومک، ستا قوم یې نه مني، هغې انکار کوي. وهو الحق، حال دا دی چې دا کتاب حق دی. قل ویا پیغمبره لست علیکم بوکیل، زه نه یم په تاسو باندې بوکیل، ذموار د بچ کولو، تاسو بچ کولی نه شم. زما ذمواري د بچ کولو نه ده، زما ذمواري د بیان ده، زما کار بیان دی. او که تاسو یې منئ او که نه منئ، لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون، د هر نبأ دپاره د هر خبر دپاره مستقر وقت دی مقرر، د هر خبر دپاره وقت مقرر دی. وسوف تعلمون، او زر دی چې تاسو به پوه شئ، پته به ولګي. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، د مشرکانو د مبتدعینو د مجالسو نه ځان وساته، چې کله هغوی دین پورې خندا کوي، دین پورې ټوکې کوي، نو دی سره د دی په مجالسو کې مه کښېنه. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، کله چې ته وینې هغه کسان یخوضون فی آیاتنا، چې ورننوځي په خلاف د آیاتونو زمونږ کې، زمونږ د آیاتونو خلاف خبرې کوي. فأعرض عنهم، مخ واړوه د دوی نه، حتی تر دې پورې یخوضو فی حدیث غیره، چې دی شروع شي ورننوځي په بحث بیان حدیث خبرو غیره نورو کې، چې نورې خبرې شروع کړي. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، او که چېرته هیر کړي ستانه شیطان، ستاړو فکر نه او ناستې شیطان نه خبره یې راکړې ده، او ته د دې بېدینانو سره ناستې، نو چې کله ته خبره یاده شوه، فلا تقعد بعد الذکر مع القوم الظالمین، نو مه کښېنه پس د ذکر نه. ذکر نه مراد د یادېدلو نه، چې تا ته خبره را یاده شوه چې دا خلک لګې دي او دین پورې ټوکې کوي، کتاب پورې خندا کوي، نو مه کښېنه د دی سره پس د یادېدلو د ذکر نه، مع القوم الظالمین، سره د قوم ظالمانو. د دې صور د مجالسو مختلف دي.
یو دا دی چې د بېدینانو په مجلس کې ناست دي، ته پرې خوشحاله، دین پورې ټوکې کوي، دین پورې خاندي، حق پرست پورې خندا کوي او ته مو سره ناست دي خوشحاله. نو په دې مجلس کې کېناستل ته داسې ګناهګار یې لکه څنګه چې هغه ګناهګار دی. ځکه رضا په بېدینۍ باندې، رضا په کفر باندې، دا کفر دی چې ته پرې راضي او ته پرې خوشحاله او ته ورسره ناست یې. نو دا کېناستل چې څنګه هغوی ګناهګار دي داسې ته ګناهګار یې. دویم قسم په هغه مجالسو کې چې غلط مجلسونه دي ته کښېنې بغیر د اظهار د کراهت نه ته ورسره ناست یې، خو د هغوی خلاف څه اظهار نه کوې، بد یې نه ګڼې، یعنې اظهار یې نه کوې، زړه کې ګڼې خو ظاهر کې د هغوی اظهار نه کوې. نو دې کې دا کېناستل دې مجلس کې فسق دی، ګناه ده. دریم علما وایي د ضرورت د دنیا د وجې نه، د دنیا څه ضرورت دی ته ورغلی او دې مجلس کې شریک شوی، نو دا څه دی؟ دا کېناستل مباح دي، ګناه دې نه کېږي او ثواب دې نه کېږي، ځکه د دنیا مقصد دپاره تللی، نو دې مجلس کې کېناستل مباح شو. او که ته ورغلی په دې نیت باندې چې زه دې خلکو ته بیان وکړم، حق ورته بیان کړم، دی غلطې خبرې کوي زه به ورته تبلیغ وکړم، نو د دې دپاره ورتلل او کېناستل د عبادت دی. نو دې مجالسو کې کېناستل دا صورتونه دي څلورو. نو هغوی باندې رضا چې هغوی څه کوي او ته ورسره کوې دا خو بېدیني ده، هغسې ګناهګار یې. اظهار د کراهت نه کې، بد یې نه ګڼي، دا فسق دی. د دنیا د ضرورت د وجې نه تللی هلته ناست یې نو مباح دی. او د دین د بیان په نیت اراده باندې ورغلی نو ستا دا ورتلل مبارک شه، دا عبادت دی. نو مه کښېنه د دې خلکو سره پس د یاد دهانۍ نه، سره د قوم ظالمانو نه. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء، نشته دی په هغه کسانو یتقونه چې ځان ساتي د څه نه؟ د شرک نه. من حسابهم، د دوی د حساب نه، من شیء څه شی. ما علی الذین یتقون عن الشرک، د دوی د حساب نه نشته دی من شیء څه شی. ولكن ذکرا لعلهم یتقون، لیکن لازم دی نصیحت په دی باندې چې دی به نصیحت کوي. لعلهم یتقون، د دې دپاره چې بچ شي د ګناه او د شرک نه. وذر الذین اتخذوا دینهم، او پرې دغه کسان چې هغوی ګرځولی دی خپل دین لعبا ولهوا، ټوکې او مسخرې، دین یې ټوکې جوړې کړي دي، ګرځولی دی دینهم خپل دین لعبا ولهوا. علما د لعب معنی کوي ګرځولی دی دینهم دین خپل، لعبا لوبې، ولهوا او تماشا، تماشې ته جوړه کړې ده. دین د دین په نوم نه پیژني او دین نه د دین کار نه اخلي، بلکې دین نه د دنیا کار اخلي. عبدالله ابن عباس مفسر د قرآن نه دې مقام کې یو قول مفسرینو ذکر کړی دی، ګرځولی دی دینهم دین خپل. دین مراد د دې دین نه څه شی دی؟ الاسلام الذي کلف بهم، هغه اسلام چې دا سړی پې مکلف شوی دی، هغه دې خلکو ګرځولی دی لعبا ولهوا، وسیلة للدنیا، وسیله او ذریعه د پاره د حاصلولو د دنیا، چې دنیا پې حاصل کړي. د دنیا د حاصلولو وسیله ګرځولې ده. نو دا ډېر ناکاره خلک دی.
دین به د دې دپاره نه کې چې دنیا پې وګټې. لعبا ولهوا وسیله د دنیا. او درېمه معنا لعبا ولهوا، لعب ټنګ ټکور ته وایي، ټنګ ټکور، او لهوا تماشا، دا ګانې بجانې دا سندرې چې خلک وایي ګرځولی دی دین خپل لعبا ټنګ ټکور ولهوا او لوبې تماشې. بس هر څه کې ټنګ ټکور دی او درز درز دی، دا د دوی کار دی. لکه اوس چې دا قوالین کوي د عرسونو کې، په دې زیارتونو کې چې دا قوالین دا سورني او باجې پکې والې کېږي، نو دا څه جایز دي؟ دا سورني او باجې چې دی وهي او دا قوالین کوي، نو دا دی وایي دې کې ثواب دی. او دی دلیل پیش کوي چې معین الدین چشتی خواجه معین الدین چشتی چې دی اجمیر له چې کله لاړ نو اجمیر کې هغه قوالی کړی و. نو دی مشرکانو د معین الدین چشتی دا قوالی چې دی دلیل ګرځولې ده. معین الدین چشتی اجمیر کې چې کومه قوالی کړې وه شاه اسحاق لیکلی دي چې هغه د اجمیر د خلقو د رغبت او د راجمع کولو دپاره د قوالی کړې وه، بله طریقه نه وه. خواجه معین الدین چشتی چې اجمیر ته لاړه نو قوالی وکړله او باجې وواله چې د اجمیر خلک راجمع شي. چې کله راجمع شو نو به یې ورته بیان د توحید وکړو. هغه څه د دې دپاره قوالی نه وکړې چې دا قوالی جایز ده او دا ښه کار دی او دا ثواب دی. او اوس دا مشرکان مبتدعین په دې عرسونو کې دا قوالین کوي او دا ټنګ ټکور کوي، نو دا ناروا دی. نو لعبا ولهوا ټنګ ټکور او تماشا. وغرتهم الحیات الدنیا او دو کړي دي خلکو لره ژوند د دنیا. وذکر به نو نصیحت ورکه د خلکو ته په دې کتاب پن نصیحت ورکا. ان تبصل نفس بما کسبت، ان تبصل کراهیتا، ان تبصل په معنا د ان تبصح، د دې یرینا چې هلاک نشي رسوا نشي. ان تبصل ان تهلکا، د دې وجنا چې هلاک نشي یو نفس بما کسبت په سبب د عمل چې د کسب کړی دی، چې د دې عمل په وجه باندې هلاک او تباه نشي. لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع، نشته د دې نفس دپاره سوا د الله نه ولی څوک دوست ولا شفیع نه څوک سپارشي. لیس لها من دون الله ولی دوست ولا شفیع نه څوک سپارشي کوونکې سپارش کوونکې. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، او که جرمانه ورکوي دا نفس کل عدل هر جرمانه، هر جرمانه چې دی ورکوي د دې نفس نه دا جرمانه نه قبلیږي. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، او که جرمانه ورکوي دا نفس کل عدل هر جرمانه لا يؤخذ منها، لا یؤخذ منها، نو نه به قبلیږي د دنه دا جرمانه، دا جرمانه به د دنه نشي قبلیدلی که هر څونه جرمانه ورکوي. اولئک الذین ابسلوا، دا کسان دي ابسلوا معنا اهلکو بما کسبوا، دا هغه خلق دی چې هلاک شو په سبب دا هغه څه چې دی کسب کړی دی. لهم شراب من حمیم، د دوی دپاره د څښل د ګرمو اوبو نه، او عذاب دی علیم درناک بما کانوا یکفرون، په سبب د دې چې دوی کفر کوي.
قل وای پیغمبره اندعو من دون الله آیا موږ راوبلو سوا د الله نه ما هغه څوک لا ينفعنا ولا يضرنا چې نه پرش نشي رسولی موږ ته او نه ضرر ونرد على عقابنا واپس بشو موږ په خپلو پوندو باندې بعد اذ هدانا الله پس دغې نه چې الله موږ ته هدایت کړی دی مثال یې څنګه دی کالذي استهوته الشیاطین پشان داغه سړی استهوته الشیاطینو چې ذلیل کړی وي دلر شیطانانو په الارض په دې ځمکه کې شیطانان په ناستی او شیطانان په مسلطي نو دې ګډوډ کړی استهوته الشیاطینو ذلیل کړی دلر شیطانانو په الارض په دې ځمکه کې حیرانا په حال د کوم د دې سړی کې حیرانا چې دی وی حیران دریان پته وته نه لګي چې څه وکړم دی حیران شوی وي له اصحاب يدعونه الى الهدى او د ده دپاره ملګري یدعونه چې ده ته دعوت ورکوي رابلي الى الهدى هدایت ته هدایت نه مراد کتاب د الله ته حق ته ورته وایي ایتنا راشه زمان خوا راشه د الله کتاب ته راشه د حق واوره خدای څه کوي کلام کې حذف دی وهو لا یأتی هغه نه راځي دی ولا دعوت ورکوي دین ته رابلي کتاب ته رابلي حق ته رابلي خو هغه نه راځي چې نه راځي نو قل ورته ووایه پیغمبره ان هدی الله والهدی یقینا هدایت د الله هم دا هدایت دی دا کتاب د الله هدایت دی وامرنا لنسلم لرب العالمین او موږ ته امر شوی دی چې موږ تابعدار شو د پاره د غزاد چې رب پالنې والا دی تربیت کوونکی دی د ټولو عالمینو موجوداتو موږ ته امر دا دی چې د الله د حکم منقاد او تابعدار شو او دا راته امر دی وان اقیموا الصلاة واتقوه چې قایم کوي صلات منځ او سورت انعام مکی سورت ته منځ قایم کوي د مانځه نه مراد دین دی ان اقیموا الصلاة چې قایم کوي صلات دین قایم کوي دین زکه منځ په مدینه کې رسته پرس شوی دی ان اقیموا الصلاة چې قایم کوي صلات دین واتقوه او دا الله نه ویریږي وهو الذی الیه تحشرون الله هغه ذات دی چې هغه ته تاسو ورجمع کیږئ هغه له به ورځئ و الیه تحشرون چې هغه ته به تاسو ورجمع شئ دلیل دی ولسم وهو الذي خلق السماوات د دې ځنا دا اوله حصے څلورم باب شروع کیږي او دا باب د دې دواویا نه شروع کیږي د 90 نمبر آیات پورې پدې کې درې خبرې دي اول دلیل نقلی تفصیلی د ابراهیم علیه السلام نه دویم دلیل نقلی اجمالی د ولس انبیاونه او پرد د شرک او سلو دریم ترغیب دی ال التوحید دا درې خبرې بیانېږي اول دلیل وهو الذي خلق السماوات والارض الله غزاد ته چې پیدا کړی د اسمانونو او ځمکې بالحق ال اظهار الحق چې حق کار شي ويوم يقول له كن فيكون او هغه ورځ چې الله وی یقول کن چې الله وی شا فیکون نو وشي او اختیار لري د هغه ورځې خلق السماوات والارض زمکه اسمانونه پیدا کړی دي د حق د پاره و یوم او هغه ورځې پیدا کړی دا چې اختیار د ورځې د الله سره دی چې کله الله وی کن فیکون چې کله الله وغواړي نو هغه ورځ براشي اختیار د الله سره دی بل چاله نه دی ورکړي
قوله الحق وینا د الله حق دا وله الملک او الله لري اختیار دی یوم ينفخ فی الصور په ورځ چې پوکې به وکړي شي په شپېلې کې عالم الغیب والشهاده دغه ذات الله عالم دی په غیب او په پټو او شهادت او په ښکارا وهو الحکیم الخبیر الله د حکمت والا او خبردار. دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه تفصیلا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ یاد کغه وخت چې ویلو ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته چې د پلار نوم یې ازر و هغه ته ویلو اتتخذو آیات نسی اصنامن بوتان آلهتن کارسازان د بوتانو عبادت کې آزر د ابراهیم علیه السلام پلارو او ازر ډیر لوی سړی و. بعض خلک وایي چې آزر د ابراهیم علیه السلام ترو خدا قول صحیح نه دی آزر پلارو او د دې ډیر لوی غټ خاندانو. آزر سره دونه اختیارو چې بادشاه با نمرود بادشاه چې دغه زمانہ کې د بادشاہو چې کله به سحر خپل د کار دفتر لراغه نو اول به د سره ملاوېدو آزر او آزر به تاج او پټکې راخستو او د نمرود په سر به خودو نو تاج به ته چا په سر کو نمرود هغه پوری به نمرود بادشاہ کار نه شروع کاو تر څو پوری چې به آزر وته پټکې په سر کړي نو. او لسما د ملک چې څونه آمدنو لسمه حصہ او لسمه برخه دا به آزر اخیستله. آزر دونه غټ خاندان بادشاہ ته به تاجم په سر کو او د ملک چې څونه اقتصادي آمدنو لسمه حصہ ته آزر اخیستله. او د آزر کور کې 300 خدمتګاری جنکۍ وي 300 چې د آزر کور به صفا کاو او خدمت به ولکاو. نو آزر داسې وړوکی سړی نه و ابراهیم د دغه ټبر نه و د پلارو ډېر لوی خاندان. خو ابراهیم چې کله د الله د توحید خبره کړې ده نو دا پلارم تی پاتې شو دا مورم تی پاتې شولو دا بادشاهیم تی پاتې شو دا ملک او دا جیداد او دا آمدن او دا هر څه تی پاتې شو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ کله چې ویلو ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته اے اپلار آزر ازری نمو اتتخذوا اصناما آلهة آیات نسی بوتان لرا آلهن کا آلهتن کارسازان. او بیا د آزر دونا لوی شهرتو چې چا به بت جوړاو او هغې باندې به آزر لاس نو راښکده نو دغه بت عبادت به هم چا نه کوو. اوس دا پیسې چې کومې دي کرنسي پیسه چې کومه ده دې باندې چې مهر نه وي دې باندې چې دستخط نه وي دې کې چې هغه پټو نه وي دا لوټ چلیږي د روان لوټ نه چلیږي. نو دا بوتان چې د خلکو له عبادت کوو اله به له عبادت کوو چې ابراهیم علیه السلام به په لاس راښکده دا هغه به په دستخط وکړو چې دا بت صحیح دی نو اله به عبادت کېدو. نو دا ډېر غټ سړی و. نو ده ورته وویله ای زما پلاره زه وینم تا لره اتتخذوا اصناما آلهة چې بوتان د آلهه ګرځولي دي زه وینم تا او ستا قوم فی ضلال مبین په ګمراهۍ کې ښکاره تاسو ښکاره ګمراهګان یاستئ. صفا یې ورته وویله تاسو ګمراهان یاستئ ښکاره. وکذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات دقه رنګه مون ښودلیو ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات دلائل. ملکوت نه مراد دلائل دي
وکذالک نوری اعلمناه ابراهیم د قرن مون خودنه کړي و ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات والارض دلائل د اسمانونو او د زمکو متخودلی وليكون من الموقنين د دې د پاره چې شیدې د پوره یقین کوونکو نه. فلما جن علیه اللیل هر کله چې تیار شوه په ابراهیم علیه السلام باندې شپه راله رآ کوکبن نو ویلی د ستوری یو کوکب د کواکبو نه ولید نو قال ویلا هذا ربی حمزه پکې محذوفه ده هذا ربی آیا دا زما رب کې دی شي ځکه دی د ستورو عبادت کوو آیا دا زما رب کې دی شي فلما فلا هر کله چې دا ستوری پناه شو قال ویل ابراهیم علیه السلام لا احب الآفلین زمین نه کومه د پریوتونکو پناه کیدونکو سره دا څنګه الہ دی چې اوس ښکاري او بې پناه شو. فلما رأى القمر بازغا هر کله چې ولیدله سپوږمۍ بازغا پړقېدونکې چې راښکاره شوه نو ابراهیم علیه السلام وی هذا ربي آیا دا زما رب دی ځکه د سپوږمۍ عبادت خلقو کوو. فلما افلا هر کله چې سپوږمۍ پناه شوه قال وویل ابراهیم علیه السلام لئن لم یهدني ربي که مضبوط نه کي ما لره زما رب په توحید باندې زما رب ما ته هدایت ونه کي په توحید مې کلک نه کي لاکونن من القوم الضالین خامخا شم به زه د قوم ګمراهانو نه. فلما رأى الشمس بازغة هر کله چې ولید انور بازغة ښکاره رڼا کوونکې نور راښکاره شو قال نو ابراهیم علیه السلام ویل هذا ربي آیا دا زما رب دی تاسو د دې عبادت کوئ هذا اکبرو دا خو ډېر لوی دی دا ډېر لوی دی. نو دا ټولې ذکر کړل ځکه د دې عبادت یې کوو. کوکب کی اشاره وا عالم اجساد ته او په قمر کی اشاره وا عالم نفوس ته او شمس کی اشاره وا عالم عقول ته. نو اشاره د دې خبره ته چې دا ټول مستحق د الوهیت نه دي دا ټول محتاج دي نور دې کسپومې ده کبر دی او کخکتا دا کائنات دا مخلوق دی الله ته محتاج دی کلک نکی مال رزما رب شمبز من القوم الضالین د قوم گمراهانو نا. هر کله چې نور پناشو نو وی ویل قال هذا ربي اکبر دا زما رب دی دا خو ډېر لوی دی. فلما فلتو هر کله چې پناشو قال ویل یا قومي اے زما قوما انی بریء بشک زیم بری او بیزارا مما تشركون دا غسنه چې تاسو د الله سره شریکان ګرځوي. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض یقینا زتابیما وجهت وجهي ما تابع کړه د خپل مخ وجه ذکر انی وجهت وجهي ما تابع کړه د خپل مخ مان خپل ځان ټول للذي د هغه ذات لپاره فطر السماوات والارض چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه حنیفن زه ولاړې ما په توحید مانی او کلکیم په توحید مانی وما انا من المشرکین او نیمه د مشرکانو نام. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان. نو بحثونه وکړلو ابراهیم علیه السلام قومه د خپل قوم سره په توحید د الله کې بحثونه شروع کړو. قال ویلا ابراهیم علیه السلام د خپل قوم ته اتحاجوني في الله اے زما قوما تاسو جګړه کوي ما سره فی الله په توحید الله کې وقد هدان حال دا چې الله ما ته هدایت کړي دي حق را ته خودلې دي او تاسو دا نه منئ. ولا خافوا ما تشركون به او زه نه ریګم ما د هغه چانه تشركون به چې تاسو شریکوي د الله سره تاسو په ما یې روي نو زه نه ریګم الا ان یشاء ربی مگر ما ته به هغه سره رسیږي چې وی غواړي زما رب شي انس شي
وسع ربي كل شيء علما، پراخ دی زما رب هر یو شي ته په اعتبار د علم سره. افلا تتذکرون، حمزه د پاره د توبیخ. آیا تاسو پند او ناخلی، سوچ نه کوئ؟ افلا تتذکرون، تاسو نصیحت نه قبلوئ. وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون، تاسو ما د خپلو اولیاو د خپلو باباګانو نه یروئ او تاسو شرک د الله سره کوئ او تاسو د الله نه یریږئ. وکیف اخافو، څنګه زه ویریږم ما اشرکتم، دغه چا نه چې تاسو شریکان ګرځوئ د الله سره. ولا تخافون، او تاسو نه یریږئ انکم اشرکتم بالله، چې یقینا تاسو شرک کوئ د الله سره. ته د شرک په کولو نه یریږي چې ته شرک کې، او ما یری د خپل بابا او د خپل غیر الله نه ما یری. هغه شرک دی ما لم ينزل به علیکم سلطانا، چې نه دی نازل شوی به په دې شرک کولو باندې علیکم پتا سو باندې سلطانن څه دلیل، څه دلیل پې نه دی راغلی، بې دلیله لګیاستئ. نو تاسو سوچ وکئ چې اوس کومه ډله په حق ده. فأي الفریقین احق بالامن، نو ای الفریقین کم یو ډله، ای الفریقین کم ډله احق لایق ده او حقدار ده بالامن د امن د الله. کم ډله حقدار ده او لایق ده چې الله ول امن ورکی. تاسو ما یروئ، سوچ وکئ کنه. فای الفریقین احق بالامن، کم یو جماعت او ډله حقدار ده د امن. ان کنتم تعلمون، که تاسو پوهیږئ. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، هغه کسان چې ایمان راوړی دی ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، او به نه دی ګډوډ کړی خپل ایمان د ظلم سره. ظلم نه مراد څه دی؟ شرک. ان الظلم لشرک عظیم، ظلم چې دی لوی شرک دی. ان الشرک لظلم عظیم، شرک لوی ظلم دی. او نه دی یو ځای کړی د ایمان سره به ظلم، ظلم یو سره نه دی یو ځای کړی، د ایمان سره شرک نه دی ګډ کړی. دا سړی کامیاب دی. د ایمان سره دی چې شرک یو ځای کو نو تباه شوی، هلاک شوی، کامیابی او فلاح نشي موندلی، دنیا او آخرت ته تباه شو. او که چېرته د ایمان سره دی ګناه کړي او شرک دی نه کړی، د شرک نه دی ځان ساتلی، نو الله به دی بچ کړي. ځکه مخکې تیر شو چې الله پاک یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، د شرک نه کته ګناه الله معاف کوي خو شرک نه بخي. نه یو ځای کړی ایمان د ظلم سره، د شرک سره ایمان، د ایمان سره شرک نه کړی، ایمان سره ظلم نه یو ځای کړی. ظلم څه دی؟ ظلم شرک. اولئک لهم الامن، د دې خلکو د پاره امن دی، بچاو دی د الله د عذاب نه. وهم مهتدون، او دی دی په سمه لار په هدایت. دلیل نقلی د انبیاؤنا. وتلک حجتنا آتیناها ابراهیم، او داو زمنګ دلیل حجت چې ورکړې و منګه ابراهیم علیه السلام تعالی قومه په مقابله د قوم د کې. نرفع درجات من نشاء، وچتو منګه درجه د هغه چا چې منګه وغواړو. ان ربک حکیم علیم، یقینا ستاره د حکمت والا، علیم په خبردار. نو دا مسله دسی د یو کس مسله نه ده، دا مسله اجماعی مسله ده، د ټولو انبیاو مسله ده، توحید. ووهبنا له اسحاق و یعقوب، او ورکړیو منګه ابراهیم علیه السلام ته بچي اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام. کلن هدینا، دا هر یو موږ مضبوط کړیو په توحید. ونوحا هدینا، او نوح علیه السلام موږ مضبوط کړیو په توحید. من قبل، مخکې د ابراهیم علیه السلام نه. ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب، او د اولاد د نوح علیه السلام نه. ومن ذریته، او د اولاد د نوح علیه السلام نه داود علیه السلام و سلیمان علیه السلام و ایوب علیه السلام و یوسف علیه السلام و موسی علیه السلام و هارون علیه السلام
وکذالک نجزی المحسنین او دقه سي منګه بدل ورکو محسنانو نیکانو ته وزکریا او زکریا علیہ الصلوۃ والسلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ الصلوۃ والسلام الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کل من الصالحین دا ټول د صالحینو د نیکانو نه دا ټول صالحینو د کاملو نیکانو نه نو دا ولس انبیاء ذکر یو یحیی او عیسی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د کې ډېر زهد او د یو ورځې طعام به بلې ورځې ته چې دی نه جمع کاو او یحیی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر زیات حیاناکو دا ټولو د کاملو انسانانو نه او اسماعیل علیہ السلام والیسع او د دوی ملګری یسع او یونس اسماعیل او یسع او یونس علیہ السلام د ټولو تزرعوا الى الله الله تعجزی کړي وا او په توحید باندې کلکو ولوط علیہ السلام وکلن فضلنا علی العالمین او دا هر یو منګه غوړه کړیو په مخلوق د خپل زمانه ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم او د دای ومن ذریاتهم د دای د آبائهم د پلارانو د دینا و ذریاتهم او د دای د ذریه د اولاد د دینا و اخوانهم او د دای د رونو وجتبیناهم منګ غوړه کړیو وهدیناهم منګ ته هدایت کړیو الی صراط مستقیم لارې مستقیمی برابر تا د حق نه غلارې هدایت مې دې ته کړیو ذالک دا بیان د توحید هد الله نه د الله هدایت ته یهدی به من یشاء الله هدایت کوي په دې توحید سره من یشاء او چاته چې وغواړي من عباده د بندګانو د خپلونه ولو اشرکو او کدی خلق شرک کړي وي بالفرض کدی شرک کړي وي الله فرمایله حبط عنهم ما كانوا يعملون نو ما به برباد کړي وي د دینا ما كانوا يعملون هغه څه چې دی عمل کړي نو چې د انبیاو عمل په شرک باندې بربادیږي تو زما واست عمل به نه خرابېږي شرک ناکاره بیماری ده کدی شرک کړي وي عمل به مولا برباد کړي وي اولئک الذین آتیناهم الکتاب دغه کسان ته موږ ورکړو کتاب والحکم او فیصله والنبوت او پیغمبري فإن یکفر بها هؤلاء کو کفر کی بها پدی پیغمبرانو هؤلاء دا موجوده خلق اصحاب مکه د مکه والا فقد وکلنا بها قوما نو منګه به مقرر کو تیار بکو منګه بها دلرا قوما داس قوم لیس بها بکافرین چې دې په دې باندې کوپر کوون کی نور خلق براولم دا به تباکم اولئک الذین هدى الله دا کسان دي هدى الله چې الله دې ته هدایت کړو ته توحید هدایت کړو په توحید باندې کلک کړی په بهداه مقتدی نو د خلکو په هدایت پس اقتدا وکي او روان شي په بهداه مقتدی د انبیاء په هدایت پس روان شي قل وای پیغمبر الله سلکم علیه اجر زنه غواړم تاسو نه په بیان د دین باندې څه مزدوری ان هو الا ذکر للعالمین نه دا قران مگر پند او نصیحت ته د پاره د مخلوقات وما قدر الله حق قدره دی خلقو د الله قدر نه کړي دا درې خبرې پوره شوي ته دې ځنا دا باب پنځم دی 104 آیات پوری چلیږي پدې کې 15 امور دي اول زجر دی منکرینو ته دویم ترغیب دی القرآن دریم تخویف اخروی دی څلورم دلائل عقلیه دی 15 او 15 زجر دی پرد علی المشرکین بالجن والملائکه چې د الله سره ملائک او پیریان شریکان او حصدار ګرځي
وما قدر الله حق قدره قدر نه دې کړې عزت نه دې کړې دي خلقو د الله حق قدره مناسب قدر ما عظموه حق عظمته تفسیر قرطبی لیکلی دی د الله تعظیم نه دې کړې مناسب تعظیم ابو عبیده مان کوي ما عرف الله حق معرفته دای نه دې پیژاندل الله په حق معرفت سره چې څنګه پیژنګلو د الله په کار ده دای اقصی الله نه دې پیژاندل الله دې خلکو نه دې پیژاندل ما قدر الله حق قدره دای نه دې پیژاندل الله په حق پیژنګلو سره قدر نه دې کړي احترام نه دې کړي د الله لایق احترام اذ قالوا ما انزل الله کله چې ویلی دوی ما انزل الله نه دې را لېږلی الله پاک علی بشرین په بشر باندې من شی هیڅ شی په بشر باندې الله څه شی نه دی را لېږلی دا انکار کو مالک ابن سیف دا په یهودیانو کې مولاو او هغه ته دلایل پیش شو نو هغه ویل چې بل کتاب الله نه دی را لېږلی په کوم بشر باندې همدغه کتاب دی تورات ما انزل الله على بشر من شيء په بشر باندې الله څه نه دی را لېږلی نو هغه دا خبره وکړله وی ته تورات منی وی ستاسو په تورات کې دا راغلی دي چې کوم عالم عمل کوي په دین باندې او په دین چلیږي نو هغه به پیړیږي نه پړسیږي به نه دا ډېر پړسېدلی او ستاسو په کتاب کې لیکلي دي چې